روزی چند پینه کان گرفت مردم شد. د نوح علیہ السلام زوی غلط خلق سره کېناست، تباہ و برباد شو. نوح علیہ السلام ورته فرمایل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے بچوړیا د کشته ته روخه چې غلط خلق سره مکه نه تباہ بشي. قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء، زوی وتوی وی زبد غر توخی جمزب سیلاب دو بونا بچم. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. نوح علیہ السلام وتفرمای چې نن ورځې د الله د عذاب نه بچ کېدون څوک نشته. یو د سیلاب وبوي، د سیلاب وبونه کله انسان بچي، خدا الله د عذاب وبدي، د الله د عذاب د طوفان نه څوک چې کوم دی نشي بچ کېدی. دی لا په دې خبره کې چې وحال بینهم الموج فکان من المغرقین، یو چپراغ له د نوح علیه السلام زوی په سیلاب کې په طوفان کې لاړ لاهو شو او غرق شو. غلط خلکو سره کېناس د ډېر لوی پیغمبر زوی، خو لیکن غلط خلکو سره کېناس لاړ تباہ و برباد شو. او بل طرف ته سګي اصحاب کهف روزی چند پینه کان گرفت مردم شد. اصحاب کهف اوس پیو، اصحاب کهف الله قرآن مجید کی داغی ذکر کړی دی، واقع ذکر کړی، پورا صورت پاغي نازل شوی دی. دا یو څو الګانو نوجوانان الګانو کلک ایمان راوړو، بیا مشوره وکړه چې دا کافر بادشاہ دوباره کافران نکی. نو مشوره وکړه دی غر ته بوخیجو، غر کې به یو غار وګورو او پای کې به پناه واخلو، د کافر بادشاہ نو بچو ایبم دوباره کافران کولی نشي. بس دی روان شو غر ته، یو سپی پسې روان شو، دی به شړاو سپی و پسې روانو، دوی غر ته وختل، سپی پسې غر ته وخت، دوی غار ته نوتل، سپی د غار په خوله کې کېناست. وکلبهم باسط ذراعیه بالوصید. الله ورته وی اے سپی استانه د نیکانو بندگانو سره ډیره مینه ده او د دې دا مجلس نه پرېږدي، صحبت د دې نه پرېږدي. نو د قیامت په ورځ به زه ستانه انسان جوړ کم او تا به جنت ته چې کوم دی بوزم. شیخ سعدي رحمت الله علیه همدغه انداز کې د دې تعبیر چې کوم دی کړی دی. لہذا خپل بچی علماء سره ناسته پکار ده چې هغې علماء سره کینی، مدرسو ته راشي، جماعتونو ته راشي، قرآن مجید چې کوم دی هغه زده کي، اخلاق زده کی، منځونه زده کی، جنازې زده کی، د مور پلار ادب زده کی، نیکانو او ښه خلقو سره کېنئ، جماعت ته راولئ، مدرسې ته دین به زده کوي، قرآن به زده کوي، اخلاق به زده کوي، د مور پلار چې کوم دی قدر به کوي، د مشر سپینګیري قدر به کوي. او که نه غلطو مجلسونو ته نو بیا به وروسته ستا دپاره هم وبال جاني، بیا به ته چې کوم دی په هغې باندې خفه چې دا زما بچی خو خراب شه، اوس دی به چې کوم دی هغه زما خبره نه مني، زما تابعداري نه کوي، زما مخ ته رادانګي. دا والا موږ خپل اولاد د صحیح تربیت نه ورکړي، نو ځکه دا کار چې کوم دی کوي. لہذا خپل اولاد ته به صحیح تربیت ورکړي او د دین تربیت به ورکړي، د قرآن تربیت به ورکړي، د نیکۍ تربیت به ورکړي، نو بچی به دینداره کیږي او ستا قدر به کوي، معاشره کې به یو صالح فرد چې کوم دی جوړي. دی وجه نه خپل بچی دین طرف ته چې کوم دی راوستل دي او د دین قدر پکار دی، د علماء قدر پکار دی، د جماعتونو د درسونو. سپین کې چې کوم دی خلکو، سپین کې 800 کاله مسلمانانو حکومت کړو، پای کې علماء او مدرسې وي، طالبان به پکې خلکو دای قدر ونکړ. نن سپین عیسائی حکومت نه زوات تللی ما، نن د عیسایانو سټیټ ته اوس یا خو په 800 کال مسلمانانو حکومت کړو، نن هغه د عیسایانو حکومت دی. ځکه خلکو د هغې مدرسو قدر ونکړ،
د عالمانو قدر یې ونه کړ. الحمدلله نن دغه نعمت د مدرسو دارنګې د قرآن د درسونو او د قرآن د علم دا نعمت الله پاکستان ته ورکړی دی. که د پاکستان خلق د دې قدر وکړي دا نعمت بې روزي شي، او که خدای مکر دې قدر یې ونه کړي دا نعمت به ترې الله علي الله دې نه اخلي زموږ نه. څه زمانه مخکې به خلک دیوبند تلل او دا د دین مرکز او د علم مرکز و. اوس د دیوبند علما مخکې یو بیان د هغې راغلی چې اوس زمونږ علم د ټول علم مرکز په ټوله دنیا کې هغه پاکستان دی. پاکستان ته علم څوک خلک چې اعلی تعلیم دینی تعلیم غواړي د دین اعلی تعلیم دا ټولې دنیا نه پاکستان ته راځي. دا د علماو محنت دی او د دې چې کوم دی برکت دی او د دې د محنت چې کوم دی هغه برکات. د دې قدر پکار دی، د عالم قدر پکار دی، د جماعت د مشر د سپینګیري با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب. څوک با ادب یې څه حصه مو ته میلاو شي او څوک بے ادب یې نه هغه ته حصه نه میلاوي. از خدا خواهم توفیق ادب بے ادب محروم شد از فضل رب. وی دا الله نه توفیق د ادب غواړو ځکه چې بے ادب د الله د رحم نه محروم کیږي. الدین کله ادب، دین خو ټول ادب ادب دی، دین کې بے ادبي نشته. د جماعت ادب پکې، د مشر سپینګیري عالم د شاعر الله د الله د دین د علاماتو ادب پکې، او دارنګې د دین او د عالم ادب بچ کم دی. ها کې نن د علماو بے ادبي چې کوم دی خلق کوي او د علماو بے ادبي او یا دارنګې هغې پسې پروپیګنډې، هغې پسې کنځلې غیبتونه، دا د انسان دپاره د دنیا او د آخرت هلاکت دی. دو څیزونو باندې الله ډېر خفه کېږي. یو سودخور ته الله وایي سودخوره که ته سود نه پرېږدې نو زما جنگ ته تیار شه. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قرآن مجید کې الله صفا اعلان کړی سودخوره که سود نه پرېږدې زما جنگ ته تیار شه. او دویم عالم سره دشمنی کوونکي ته الله فرمایي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. بخاری شریف دویم جلد کې حدیث قدسی مبارک چې کوم دی ذکر دی. څوک چې زما د ولی او عالم سره دشمنی کوي نو الله فرمایي زما جنگ ته دا سړی تیار شي. نن موږ غیبتونه هم کوو د عالمانو، پروپیګنډې هم کوو، پسې کنځلې هم کوو. بالفاظ دیگر منگ اللہ تدا وایو چې الله پاکا ته چې د عالمانو سره څوک دشمني کوي تو سره جنگ کې نزستا جنگ ته تیار یم. زه به غیبت کوم کنه الله پاک زستا جنگ ته تیار یم. زه به کنځلې کوم، زه به پروپیګنډې کوم، الله پاک زستا جنگ ته تیار یم. الله سره څوک جنگ کولی شي ځان به خرابوي. نن چې زمونږ دا بده ورځ ده او زمونږ د وطن او زمونږ د خلکو دا همدغه وجه ده چې نن علماو ته موږ چې کوم دی دشمنۍ بډې وهلي دي او د الله سره چې کوم دی دشمني چې کوم دی شروع کړې ده. علما وایي کتابونو لیکلي دي لحوم العلماء مسمومة، د عالمانو غوښې دا زهریله دي او څوک چې دغه غوښې خوري دی لکه چې زهر خوري.